دا ټایم چې تاسو خپل مخ ته یو خالی میدان وینئ دې ته بدر میدان ویل کیږي چې پکې 18مې روزې باندې د بدر جنگ شوی چې پکې مسلمانانو ته یو غټه کامیابی ملو شوی دا د مسلمانانو یو غټه پته و د کم پوج چې په عرب عجم کې د مسلمانانو یره کېناسته او دوی سوپر پاور جوړ شو دې جنگ کې د مسلمانانو تعداد 313 او د کفار تعداد 1000 مسلمانان به سر او سامان او کفار هر قسم وسلې او مال نه برابر مسلمانانو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خیمه دې میدان صفوا کې لګولې و چرته چې نن مسجد عریش موجود دی عریش د عربی زبان لفظ دی د کم معنی چې خیمه ده د دې جنگ ذکر قران کې هم موجود دی کوم چې د یوم الفرقان په نوم یادېږي جنگ شروع کېدو نه مخکې محمد صلی الله علیه و آله وسلم الله نه ډېر فریاد سره او په جړه دعا وغوښته د کم خلاصه چې دا و اے الله که چېرې موږ شهیدان شو نو ستا نوم اخیستو والا به په دې دنیا پاتې نشي الله پاک د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دعا قبول کړه او مسلمانانو ته پته نصیب کړه د مسلمانانو د زړه د سکون لپاره باران نازل کو او په دې غر د پاسه مدد لپاره فرشتي نازل کړي دې جنگ کې د مسلمانانو د طرف نه 14 صحابه شهیدان شو او کافران پکې او یا مردار شو او یا قیدیان شو دې کې حضرت علی رضی الله عنه ډېر کافران مردار کړي او دا شان صحابه یو غټي قرباني نه بعد دا جنگ وګټو